دا شعبان میاشت ده او شب برات پکې را روان دی، نږدې دی. شب برات کې درته یو داسې وظیفه وښیم، یو شپه په دغه شپه خو به عبادت هسې هم کوئ، ځکه عبادت مسنون دی. سنت طریقه ده چې په دغه شپه څومره عبادت کوی شي بهتر دی. شب برات، شب برات څه ته وي؟ شب برات او وظیفه درته ښیم انشاءالله ټول کال به مو فراحه روزي به درته ملاویږي، خوشحالي به درته ملاویږي، سکون به درته ملاویږي، ټول کال به انشاءالله سکون کې دا وظیفه چې وکړي. نو دغه عبادت خو باسې هم کوي په دغه شپه باندې، ځکه دغه شپه باندې عبادت مسنون دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی. شعبان میاشت ده، شعبان په دغه شپه 15مه شپه اوس چې کله را روانه ده 15 شپې به ورته وي، ځکه نن ما په خیال 10 شعبان دی، خو دا دې کال درته یادوم، هسې نه بل کال یې څوک اوري 15 شپې دي. هر کال خپل حساب کوئ. 15 شعبان یعنی د 15 تاریخ چې وي د هغې شپه سبا ته 15 ورځ وي، هغې ته 15 شعبان ویلی شي. نو د ورځې 15مه ورځ باندې څه کوئ؟ روژه نیسئ، بهتر دی. هسې هم نبي کریم صلی الله علیه وسلم به اهتمام کولو د ایام بیض روژو، 14 14 15 او دا د هم 15. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی روژه هم نیول چې دی بهتر دی چې روژه ونیسئ. او په 15مه شپه چې دی د شعبان دې ته ویلی شي شب برات. دا شب برات ورته ویلي، شب چې دی شپې ته ویلی شي او برات چې دی ازادۍ ته ویلی شي، یعنی مسلمانانو ته الله د جهنم نه ازادي ورکوي. شب برات دا د مغفرت شپه ده. په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کم از کم د دې په فضایلو کې یو 10 حدیثونه خو ثابت دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې شپه باندې الله پاک د قبیله بني کلب د زبورو د ویښتو نه زیات مسلمانانو ته الله پاک مغفرت کوي، یعنی د هغوی زبې ډېرې زیاتې وي، کنډکې وي. نو په دغه شپه باندې عبادت کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله به عبادت ثابت دی نه په دغه شپه باندې، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې شپه باندې د ټولو ماشومانو نومونه لیکلی شي، کوم چې په دې کال کې به پیدا کېږي، ټولو فهرست جوړ شي او د ټولو مړو هم فهرست جوړېږي. څومره خلک به په دې کال کې مري، ټولو فهرست جوړ شي، دا کسان به پکې مړه کېږي. نو یو انسان چې دی امیدونه یې دا به کوم هلته کې په مړو په فهرست کې نوم راغلی. الله مو د حفاظت وکړي، مرو خو باسې هم الله مو د ایمان نصیب کړي او په دغه شپه باندې عبادت وکړئ. نو دا د مغفرت شپه ده، د ازادۍ شپه ده. نو عبادت پکې ډېر اهتمام وکړئ. نو عبادت خو باسې هم کوئ. نو زه درته یو بله وظیفه هم پکې وښیم، په وظیفه هم پکې وکړئ. بس یوه شپه ده او تاسو خو باسې هم ویښ یئ انشاءالله العزیز. نو تهجد به کوئ، عبادت به کوئ، قرآن عظیم تلاوت کول، نوافل کول، دقه شانته ذکر او اذکار کول، دا ټول عبادت دي. نو زه درته یو طریقه وښیم، انشاءالله دغه طریقې سره تاسو دغه وظیفه وکړئ، ټول کال به ستاسو قرضې به م الله ختمې کړي، ستاسو پریشانۍ به م الله ختمې کړي، دا ټول کال به ورته فراحئ. نو تاسو د نورو عباداتو سره سره دا وظیفه پکې وکړئ. کومه وظیفه ده؟ اول به یو 2 رکعته نفل وکړئ، صلات حاجت د خپلو حاجتونو دپاره، او بیا به څه وکړي؟ بیا به 100 پیرې درود شریف وایه، هر کوم درود شریف چې تاته یاد وي، مختصر درود شریف وایه. نو 100 پیرې درود شریف چې دی ووایي، بیا به 100 پیرې استغفار وکړي، ښه د زړه نه توبه، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، دا استغفار یې که استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. تا ته چې کوم استغفار یاد یې هغه وایه، خو د زړه نه 100 پیرې. او بیا به ورپسه دا کلمه 100 پیرې ووایه، لا اله الا الله الملك الحق المبین. او بیا 100 پیرې چې دا ووایي، نو بیا به 3 پیرې سوره یاسین وایي. سورت یاسین د قرآن عظیم زړه کې ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی. نو دا به 3 ځله وایي، بیا به 3 ځله سورت المزمل وایي. او چې 3 ځله د سوره مزمل وایي، نو بیا به اخیری کې درود شریف 100 پیرې وایي، اول په شان دي 100 پیرې درود شریف چې دی وایي، بیا به ښه د زړه نه دعاګانې وکړي، ځان دپاره، د خپلو حاجتونو دپاره، د خپلو څه چې تا ته مشکلات دي د هغې دعاګانې مو وکړي. ټولو مسلمانانو ته هم پکې دعاګانې وکړئ او مونږ ته هم پکې دعاګانې وکړئ. مونږ به هم تاسو ته کوو انشاءالله دعاګانې، ځکه غایبانه دعا ګورئ، دعا کې چې دی بخل مه کوئ. یاره یو سړی چې بعضې خلک یي چې تا ته کوم نو ځان ته ویلې نه کوم، دا یاد ساته که زه تا ته دعا کوم دا داسې ده لکه ځان ته چې کوم،
ولی حدیث مبارک ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ده چې یو انسان غایبانه بل ته دعا کوي. مثلا زه استاد ته لګیم غایبانه دعا کوم، نو یو فرشته الله مقرر کړي ده هغه په امین هم یې، او بل یې چې یا الله دا دې چې دی ته کوم دعا کوي دا د تم قبول کړه، دا د په حق کې قبول کړه. نو د مونږه دعا خو بیا قبول، مونږه دعا کې خو بیا هم قبولیت کې شک وي، فرشتو یې کې غوړو شک نه، ځکه ګناه نه پاک دي. نو هغوی تا دپاره دعا وکړي. نو یو بل ته په دعا کې بخل بالکل مه کوئ، غایبانه یو بل ته دعا کوئ ډېره زر قبلېږي انشاءالله. یی په هغه خوله باندې دعا وغواړه چې ګناه دې پرې نه کړي، مطلب د بل په خوله دعا وغواړه، په هغې باندې خو تا ګناه نه ده کړې که نو ته خو د مونږه خو ګناهګار یو، نو د بل چې بل تا ته دعا وکړي هغه ډېره زر قبلېږي. یو بل ته دعاګانې وکړئ، نو مونږ ته هم پکې دعاګانې وکړئ، مونږ به هم تاسو ته ټول امت ته کوو انشاءالله العزیز. او خصوصا د خپلو کتونکو لیدونکو ته، د خپلو اورېدونکو ته را چې کوم د مونږ اواز اوري، دا چې کوم مونږ چینل سبسکرایب کړی دی دوی ته خو خصوصي دعاګانې کوو انشاءالله العزیز. الله مو خوشحاله ساته. نو بس دغه عملونه وکړئ. د سحر بیا روژه ونیسئ، یعنی فرض نه ده، ګورئ حیات ساتئ، فرض نه دی، یعنی یو مستحب عمل دی، مسنون عمل دی. روژه ونیسئ او د شپې عبادت وکړئ، نو انشاءالله العزیز ډېر غټ ثوابونه به الله ډېر کړي. الله مو خوشحاله ساته، الله مو د حیا په جامو کې پټ ساته، الله مو د هر غمه، د هر تکلیفه، د هر مصیبته محفوظ وساته. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب